نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو ګورئ، بیا تاسو سره څو خبرې کوم. محبت کی خدا را سوال د تکوم چې ګيري پرې دوی سوال د تکوم چې ګيري پرې دو مینت تر تکوم چې ګيري پرې دو د خپل لاس د تنیس د خپل پټکې د تنیسم د پیغمبر علیه السلام چې د دوه جهانو سردار ته درد مه ورکوئ، محمد رسول الله ته تکلیف مه ورکوئ. سړی چې زه پرې خپل مخ باندې چاړه کېدم نو دا زما په مخ باندې پرته ده، قسم دی چې دا ستا په مخ نه ده پرته، دا د محمد رسول الله په زړه باندې تعالی پسې چاړه کېښم. ته سړی چې زه ګیره وخروم نو دا ویړی ته ګزاره کړي، څه ویړی ته ګزار کړه، د پیغمبر سنت یې ویړی ته ګزار کړه. محترمو، تاسو د دې مولانا صاحب دا بیان واورېدو چې مولانا صاحب په دې کې په جړا جړا کې وایي چې تاسو سوال درته کوم، محنت درته کوم چې تاسو دا ګیرې پرېږدئ. نو محترمو، د دې دا سوال او محنت چې کوم دی په حق باندې دی. نن چې کوم دی مونږه په ګیرو کې هغه نخرې شروع کړې او په سنتو پسې مونږ هغه مزاح شروع کړو چې محترمو پته نه لګي زمونږ په قیامت کې څه حال وي، زمونږ په قبر کې څه حال وي. محترمو، نن یو انسان په دې باندې چې کوم دی فخر کوي، دا په دې باندې چې کوم دی غرور کوي چې یار زه به چې کوم دی ګیره وخرومه، زه به چې کوم دی خپل مخ تک شین کومه، په دې باندې به زه ښایسته ښکارم. محترم، په دې باندې چې کوم دی څو ښایسته نه ښکاري، او که په دې باندې څو ښایسته ښکارې دی نو نبي علیه صلات وسلام به چې کوم دی دا کار کړی وی، صحابه کرام به دا کار کړی وی، ائمو به دا کار کړی وی. خو چونکې په دې باندې څو ښایسته ښکاري نه، نو هغوی دا کار نه دی کړی. محترمو، خلک په سنتو باندې ښایسته ښکاري، د شریعت چې کوم دی په کارونو باندې ښایسته ښکاري. مونږ نن چې کوم دی په خلاف شرع کار باندې فخر کوو چې په دې باندې ښایسته ښکارو. یقینا زه تاسو ته په چیلنج سره ویم چې کوم کس چې کوم دی ګیره خرولې وي، نو مخ نه چې کوم دی تک شین برش جوړ کړی وي، هغه کس ودروه، او هغه کس چې په سنتو باندې برابر وي، ښایسته ګیرې وي، ښایسته پټکې وي، هغه انشاءالله ودروه، د الله په فضل سره چې کوم دی دا به ترې ښایسته ښکاري. نن مونږ د انګریز په طریقه باندې روان یو، بیا مونږ وایو زلزلې راځي. زلزلې پرېږده، د الله پاک طرف نه به تا باندې کاڼو باران را نشي. د دې چې کوم دی سوچ کوه، د دې چې کوم دی لږ خیال کوه چې د الله پاک طرف نه به تا باندې د قوم لوط په شان چې کوم دی د کاڼو باران را ونه ورېږي. نو محترمو، تاسو چې کوم دی یو اپیل کوم، د دې نه ځان ساتل پکار دی. مختصره خبره کوم، واقع بیانوم، بیا چې کوم دی خپل بیان ختموم. یو کس هغه به چې کوم دی داسې د نبی علیه صلات وسلام مدح به یې کولې، صفتونه به یې چې کوم دی کول په خپل اشعارو کې. نو بیا چې کوم دی یو بل کس د دې د هر څه واورېدل، ډېر زیات هغه خوشحاله شو چې دا خو ډېر د نبی علیه صلات وسلام مدح او صفتونه کوي. هغه لاړو د دې خواله چې کوم دی لاړو، نو یا خو چې کوم دی دا په کور کې دی او ګیرې خروله، یا دا چېرته نایي په دکان کې ناست دی او ګیره خروي. یا کم کس یې خواله راغی، هغه ورته وایي چې ته خو د نبي علیه صلات وسلام ډېر صفتونه کې، ما ویل ته به ډېر زیات ښایسته کس یې، په سنتو باندې برابر یې، او ته خو چې کوم دی د سنتو نه خلاف چلېږې، د نبي علیه صلات وسلام چې کوم دی سنت د هغې نه خلاف روان دی، ګیره ولې خرې؟ نو هغه شاعر ورته وایي چې ګیره خرومه، خو د یو مسلمان زړه خو نه خفه کوم که نه. اصل کې دا خبره ده چې مسلمان د تکلیف مه رسوه، د مسلمان زړه مه خفه کوه. ګیره خرول یا نه خرول، الله خو ځان نه خبر ده. آکس دی شاعر ته وایي ته چې کوم دی وایي ته وایې چې زه د چا زړه نه خفه کوم، د مسلمان زړه نه خفه کوم. وایي ته د نبي علیه صلات وسلام زړه خفه کې، د نبي علیه صلات وسلام په زړه باندې چې کوم دی چاړه راکاږې. دا ته چې ګیره خرې، دا د چا سنت دی، دا د چا طریقه ده؟ دا خو د نبي علیه صلات وسلام طریقه ده، او ته د نبي علیه صلات وسلام په دغه سنتو باندې کې چې کوم دی چاړه راکاږې، نو ګویا چې ته د نبي علیه صلات وسلام په زړه مبارک باندې چې کوم دی چاړه راکاږې. نو هغه کس چې کوم دی په دې خبره سره ډېر زیات پوه شو او ذهن په دې باندې کولو شو، ورته وایي جزاک الله کے چشمم باز کر دی، مرا با جانی جا هم راز کر دی. وایي الله پاک تا له بدله درکړي، زما سترګې دې چې کوم دی تا راایښې کړي. نو محترمو، چې کوم دی تاسو ته پیغام دی چې د سنت د خلاف د دې کارونو ځان وساتئ، او د ګیره خرولو چې کوم دی ځان وساتئ. دا ویښته ګوره نایان چې کوم دی په دې نالو کې واچوي، په یو څه په غلط ځګونو کې، په ګنده ځګونو کې. نو محترمو، څومره ګناه دي ناهي وګټله، څومره ګناه تا وګټله. نو تاسو ته مې دا اپیل دی چې تاسو ځان د دې ګناه نه وساتئ او ښه لارې طرف ته چې کوم دی تاسو راشئ.
الله رب العزت موږ له دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي وما علينا الا